ग्रुपونو پاړه چمکني او غربینه ترمنځ مسلح جړب شوې دی وسوم دواړو اړخونو نه په یو بل باندې ډزې کیږي د ډزو په نتیجه کې تر اوسه پورې شپږ کسان مړه او څلېرویشت ژوبل شوي دي همدې حوالې سره نور تفصیل اخلو خپل نماینده اقبال حسین اقبال تازه ترین اپډیټس دي منځنۍ کورمه کې جنگ جګړه روانه ده جی بالکل مدثر حسین د منځنۍ کورمې د مرغۍ چینی اوسیدونکي چې په کام پاړه چمکني دي او د کوزي کورمې د بالشخیر اوسیدونکي چې په کام غربینا دي د دوی ترمنځ د ډېرې مودې نه د مځکې په شخړه د ځمکې شخړه روانه ده د دې شخړې له کبله د تېرو درو ورځو نه د دې دواړو قبیلو ترمنځ سخته نښته پیل شوې ده د دې نښتې له کبله ته اوس کوم اپډیټ سي د پرون ورځې پورې د دواړو قبیلو 9 تنان دا په حق رسېدلي دي او 24 تنان ژوبل شوي هم دي په حق رسېدلي تنانو کې د کورمې ملیشې 174 یو اهلکار هم شامل دی بل خوا سیول انتظامیه او سکیورټي ادارې د تشي او د الیسن د مشرانو د یوې جرګې جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې کړي دي خو تر دې دمه پورې د مشرانو جرګه جوړه شوې ده او نه ډزبندي په عمل کې راغلې ده بل لوري د پاک آرمي جی او سی او د کوهاټ ډیویژن کمشنر د ډزبندۍ کولو لپاره د دواړو قبیلو مشرانو سره خبرو اترو لپاره پرون شپې کورمې ته رسېدلي دي خو نن به پته لګي چې حکومت به نن به یو ځل بیا جرګه کېږي دغه جرګه کوشش کوي چې د دوه ډلو ترمنځ جنگ جګړه ودرې ډزبندي وشي ډېره مننه اقبال حسین تاسو موږ له منځنۍ